نن مې در الله صرف د 3 ورځو یو داسې عجیبه او دومره بهترین او دومره عظیم الشان عمل راوړی دی چې دا عمل ډیر مبارک دی، ډیر زیات پاورفل وظیفه مې درله راوړې ده، ځکه چې انسان په الله رب العالمین باندې توکل وکړي نو الله رب العالمین د انسان له ډېر لوی خیر او برکت ورکوي، ځکه چې الله رب العالمین په دې خپل بنده باندې ډېر مهربانه دی، په دې خپل بنده باندې ډېر زیات مینه او محبت د خپل بنده سره کوي، ځکه علما فرمایي چې دا یو داسې وظیفه ده چې کوم یو انسان هم د دې ختم شروع کړي نو 3 ورځو کې دننه دا وظیفه خپل اثر ښکاره کوي، ځکه وظیفه د محترم واعظانو د توکلت علی الله چې ډېر مختصر ترین الفاظ دي، لیکن دومره جامعه دومره د برکت نه ډک الفاظ دي چې انسان ورته خیرانه پاتې شي. که انسان په الله تعالی باندې توکل وکړي نو الله تعالی د انسان ته ډېر خیر او برکت ورکوي، ځکه الله تعالی وایي چې دا بنده په څنګه امید زمانه ساتي نو زه ورله هغه شانتې هغه رزق ورکوم، هغه شانتې ورله خیر او برکت ورکوم. تاسو به کتلي چې دا مرغۍ سحر وختي راپاڅي، نه نوکري شته، نه بار ملک ته ویزو دپاره ځي، نه چې کوم دی دکانداري کوي، نه بل یو داسې عمل کوي چې الله تعالی د دې په وجه د هغوی ذریعه د رزق لیکلی وي، بس په الله تعالی باندې توکل وي او سحر راپاڅي او ماښام ډکې ججوري چې کوم دی خپلو جالو خپلو کورونو ته واپس کېږي او دومره خوراک د ځان سره یوسي د خپلو بچو له چې د هغوی کار پې هم هغه وشي. نو د الله رب العالمین نه امید ساتل پکار دي او د الله تعالی نه د ښه شیزونو د ښه رزق امید او ګمان په الله تعالی باندې کوئ. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه ده د توکلت علی الله، یعنی معنی دا ده چې زه توکل کومه، بروسه کومه په خپل رب باندې. علما فرمایي چې دا رب څه ته وایي؟ رب ویل کېږي په مزه مزه پالل او خد د کمال ته رسول، دا زمونږ د رب معنی ده. اوس یو انسان سحر راپاڅېدو نوکرۍ له روان شو، هغه د توکلت علی الله وظیفه وکړي. یو انسان ویزې دفعه وشوله او بهر ملک ته روان دی او پلیټ دی د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړي. یو انسان دکاندار دی او دکاندارۍ دپاره د کور نه ووته دا وظیفه دې وکړي. یو انسان تاجر دی او په خپل تجارت پسې ووته، اخیستلو او خرڅېدلو پسې دا وظیفه دې وکړي. چې انسان څه کار روزګار د زندګۍ کوي نو د هغې نه مخکې به دا وظیفه کوي. علما کرام فرمایي چې دا دومره پاورفل او بهترینه وظیفه ده چې انسان د دې ثمرات او برکاتو ته حیران شي. چې کوم انسان دا وظیفه کوي الله تعالی د انسان له دومره خیر او برکت ورکوي چې انسان ورته حیرانه پاتې شي. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه په کومه طریقه باندې کوئ؟ د وظیفې طریقه دا ده چې تاسو به سحر د خیره سره یو 3 شرایط د دې مونځ دپاره د دې وظیفې دپاره دي. یو شرط به دی چې ته به مونځ 5 ټایمه کې، بل به د قرآن تلاوت لږ غوندې کوه خو معمول سره یې کوه، او په 3م نمبر باندې د ګناه نه خپل ځان وساته. دا 3 اعمال به ځان کې راولې او 2 به راولې او د یو نه به ځان وساتي. بیا به 3 فیرې درود شریف وي، بیا به سحر هم 201 فیره توکلت علی الله توکلت علی الله، بیا ماښام یا مازدیګر هم سوی 701 فیرې توکلت علی الله توکلت علی الله.
سار او ماښام دا به 3 ورځې مسلسل دا وظیفه وکړي ته به خیرانه پاتې شي چې الله تعالی څومره خیر څومره برکت په دې وظیفه باندې تاله درکوي که یو انسان ویلی شي چې توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیره غوره او برکتي شوله نو محترم څومره مسلمانان په اول ځل زموږ دا وظیفه اوري نو هغوی په خدمت کې یو عاجزانه سوال چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او الله رب العالمین مو خوشحاله او آباد ساته الله د زندگی تمام پریشانۍ ختم کا او د زندگی تمام خوشحالۍ الله تعالی تاسو له موږ راکا آمین ثم آمین جزاکم الله خیرا